سلامونه احترامات ګران مینوالو، زه یم صمد انجم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. نن د کوکارۍ په غریزه سیمه سمنګل کې موجود یم او دلته کې موږ د یو ملګري په وینا باندې د مشرف ګل بابا کره راغلي چې مشرف ګل بابا د 9 بچو پلار دی. هغه شپږ نارینه او 3 زنانه بچي لري، لیکن د بابا خبر هغه وایي چې زما چې کوم د ګټې وړې بچی دی هغه د ډېر مودې راسې ماته په کټ کې پروت دی او نور زما د علاج او زما د علاج معالجې چې کوم وس دست هغه ختم شوی دی. نو په دې وجه باندې ما تاسو راوغوښتلی چې کوم شتمن خلک دي چې هغوی زما سره سمدد وکړي، زما د بچي د علاج وشي. دا زوی دی او د شپږو میاشتو بیمار دی او نه مې د اوس د یوې ګولۍ چار کېږي او د الله تعالی په دغه باندې پروت دی، په امن باندې پروت دی او هېڅ چار مې نه کېږي. دا خپل لوڼبیګان مې راغوښتلي دي او که د حکومت زما سره امداد وکړي نو بده به نه وي. دا زما مشر ورور دی، د دې نه معاینه د ګټه وټه ځان له کوله. اوس زه یوازې پاتې شیم، زه څه نشم کولی. د ده علاج د ډېر زیات ګران ناکاره مرض دی. نو که تاسو حکومت ته غاړې یا د نور څه ته غاړې زما سره څه امداد وکړو نو ډېره به ښه وي. ما پلان ناجوړ دی، ما نه وایي هر څه راوړه، اوس ناجوړ ګران کتونکو، تاسو د ماشومانو ګلالو خبرې ترې واورېدې. دوی مو وایي چې زمونږ مخکې والد صاحب روغ و، زمونږ پلار چې کوم و هغه روغ او موږ له هر څه زمونږ ارمانونه یې پوره کول، لیکن نن هغه په کټ باندې په ناکاره مرض باندې پروت دی. هغوی هم دې ماشومان هم ستاسو نه او د شتمنو خلکو نه دغه غوښتنه کړې ده په علاج معالجه کې موږ سره تعاون وکړي، زمونږ والد صاحب کوم دی هغه روغ شي او زمونږ د سر سایه بیا په ځای باندې شي. نه دا یې ورور دی؟ نه مې ورور دی. او د څه مرض دی؟ کینسر. الله دې ښه کړي. مړه دا څه علاج ته دی؟ دا څه علاج کېږي؟ ښه صحیح ده. تاسو خپل همت مه بایلئ او زموږ چې کوم وروڼه دي که موږ ګوري که نه هغوی به خامخا تاسو سره مدد کوي که نه، هر څه به خدای وکړي. صحیح ده. د ژوند او د مرګ په کشمکش کې پروت د 4 بچو پلار د ګلشیر سره د مالی مدد لپاره په سکرین باندې لیکلی شوي نمبر باندې رابطه کولی شئ. د راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور صمد انجم له اجازت ورکوي. د لوی الله پامان.